بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه د ستاسو ورور خیال خان، یو سوشل ورکر چې په هر یو دغه باندې کار کول غواړم، په انسانیت او په خدمت باندې. زما مقصد دی انسانیت ته فایده رسول. ملګرو، زما ډیر رونه، ډیر ملګري، ډیر دوستان او ډیر مسلمانان زمونږه چې کوم دي هغه په بار ملکونو کې مسافرتیا کوي، په مختلف کنټریز کې هغوی خپل ژوند تیروي او د خپل کور دپاره کار کوي، د خپل عزت دپاره، د خپلو بچو دپاره حلاله روزي ګټي. زه د هغې خلکو دپاره د پاکستان د حکومت نه مطالبه کوم او د هغې خپلو ادارو ته دا خبره په وړاندې کوم چې خاص کر زمونږه کوم مسافر وروڼه دي، هغوی نن سبا ډېر په مشکلاتو سره مخ دي. هغوی ته یو شمېر مشکلات دي په دیرو کې او هغوی ته هغه شانتې سهولتونه نشي ورکړی دی چې دلته په پاکستان کې خو خلک لګیا دي. فوډ پیکیج مختلف تنظیمونه حکومت اعلانات کوي، خو چې د بد مرغه زمونږه کوم مسافر وروڼه دي نو هغوی ته یو ګڼ شمېر مشکلات هلته مخې ته دي چې په هغې کې دیرې، کرایانې یا د خوراک څښاک کومې مسلې دي هغې ته، یا انډیوالي ده، یا د بجلی بل دی، یا نور داسې ګڼ شمېر مشکلات هغې ته مخې ته دي. خو هغې باندې اوسه پورې چا هم اواز اوچت نه کړ. زه خپل پرایم منسټر عمران خان صاحب ته وایم چې زمونږه کومه سفاري دي په بار ملکونو کې نه هغې ته دې وویلی شي چې یاره هغې د مسافرو اواز اوچت کړي او د مسافرو د حق دپاره، د هغې دپاره هغې په دیرو کې ګیر شوي دي او هغې په دیرو کې ناست دي، څنګه چې په نورو ملکونو کې کرفیو ده او مختلف قسم دغه اعلانات کیږي د هغې دپاره چې یاره دا به د دیرو نه بار نوځي او که وځي. لکه زه به مثال ورکړم د سعودي عرب چې ډېر غریبانان دي هغې باندې دا هم ویلي کېږي چې یاره په 2,00,000 روپۍ جرمانه ده که بار گیر شو. نو یو خو یې کار نشته، بل خو حکومت هم هغې ته څه پیکیج نه ورکوي او هغې ډېر زیات په دې وخت کې په ډېر مشکلاتو کې خپل ژوند تیروي. نو زه پر زور دغه کوم، اپیل کوم خپل حکومت ته چې یاره هغې دې وخت کې مسافرو سره ودرېږي. زما چې څومره کتونکي دي، اورېدونکي دي، لیدونکي دي، هغې دغه یو کار خیر کې ما سره حصه اچولی شي چې دا ویډیو شیر کړي او زمونږه مخکې ادارو ته ورسي. ښاد او آباد اوسئ، خوشحال اوسئ. خپل ورور خیال خان هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.